سلامونه احترامات او نیکی هیلې د خپل رور محمود جان عمرزی قبول کړي. ګرانو کتونکو د اختر دویم ورځ ده او دغه ویډیو مې خالص د هغې مسافرو دپاره ده یا د هغې دردمندو خلکو دپاره ده کوم چې په زړه کې د یو پلار په حیثیت درد لري، د یو ورور په حیثیت درد لري. دا کور تاسو وینئ ملګرو ډیر کمزورې کور دی، بالکل هغه دروازې او ورونه او دغه څیزونه هم پکې نشته. د نن نه 2-3 میاشتې وړاندې د دغې کور مشرانو چې کوم دی یو فیصله وکړه چې د دغه کور حالات ټیکولو دپاره، د دغه غربت ختمولو دپاره په پاکستان کې خو هیڅ هم نشته، هغه بهر ملک ته خپل یو ځوان زوی ولیږه. هغه ځوان زوی چې هلته لاړو نو هلته د هغه زړه ونه لګېده او نن هغه دومره په سخته کې دی چې یقین وساتئ په دغه کور کې ځان له جړا ده او هلته هغه سره ځان له جړا ده. هغه مسافرو وروڼو ته به مې درخواست دی چې هغه خامخا ورشي او هغه دغه هلک له حوصله ورکړي، ځکه چې دې وخت کې هغه ته د حوصلې ضرورت دی. پکار دا ده چې هغه له حوصله ورکړي او هغه هغه ځای کې په کار باندې مجبور کړي، ځکه چې وروڼه چې کوم دي نو وروڼه ترې لرې دي، کور ترې لرې دی، مور ترې لرې ده، پلار ترې لرې دی. دغلته هم د دغې مسافرو وروڼو په هغې رحم و کرم باندې دی. اوس دغه مسافر وروڼه که هغه ته ورنږدې شو، هغه له حوصله ورکړه، هغه له دلاسه ورکړه، یقین دې وکړئ چې دغه کس به په کار باندې اموخته شي او په کار باندې به شروع شي. که فرض که دغسې نه وي نو بیا هغه سره هر قسم کومک چې تاسو وي هغه ورسره خامخا وکړئ، ځکه چې د دغې کور د قسمت بدلولو دپاره دا تللی دی. د دې ځای په مزدورو باندې نه کورونه ټیک کېږي، نه کورونه جوړېدی شي او نه هغه د سړي حالات او دغه خیالات بدلیدی شي. زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ ځوانان تعلیم هم وکړي خو د تعلیم باوجود دلته بیا هغه ته نوکري نه وي، دلته د نوکرۍ یا د مزدورۍ مواقع هغه شانتې نشته چې څنګه په کار وي او څنګه یو کس خپل کور پرې وساتي. دغه ځوان تعلیم هم کړی دی، دغه ځوان له پیسې هم راقرض شوي دي او دغه ځوان چې کوم دی هغه هلته لاړه خو هلته یې زړه بایللی دی. نو تاسو به حوصله ورکوئ، د پلار سره به یې خبرې کوو چې دا کله راغی او کله لاړ او د ټول معلومات د هغې نه درکوو. تاسو لږ راشئ ما له خواله، تاسو خپل نامه واخلئ. زما حجي اخترګل نوم دی او دا زوی زما تللی نن 3 میاشت غالبا که نه او ولسل ته بیخي بس هړو بیا په ویزټ کې تللی و چې کله ورته ویزه ولګېده نو بس په ویزټ کې تللی و، د ده اړه بس موړ شوی د کار نه، نو بس هلته د ده بیخي اړه نه لګي. پیسې هم په ویزې څونه لګي؟ پیسې هم په ویزې باندې چې موږ نه 2.5 لکه روپۍ تللي دي او دا مو له قرض پور وکړل د دې لپاره چې لکه دلته دا کاروبار روان شي که نه، نو بس په دغه وجه باندې بس موږ اوس مجبور یو ټول کور لکه پریشان یو. دغه پیسې قرض هم د چا نه؟ بالکل جي قرض راغلي دي او د یو بل نه قرض راغلي 50-50 زره روپۍ پکې خپلې د کور نه شوي دي او نور ټولې د قرض نه راغلي دي. بالکل اوس هغه بې خرچه هلته ناست دي که نه، لکه د دې ځای نه پیسې اوس موږ لېږلي هم نه شو، نو موږ وایو چې دې اوس هلته دونه څه په ټک ټوکه په مزدورۍ شي، څوک یار دوست ول رانږدې شي د باندې لاس کېږدي نو ده له لسمه پورې سکول هم بېلې څه قابله لږ څه دغه هم نه دی، خو والله عالم چې بس دلته یې هم څه روزګار داسې کار کلک نه دی کړی، نو موږ وایو چې یاره دوی هلته لږ په کار او په روزګار باندې کړي نو ډېره ښه خبره وي. والسلام. هغې مسافر وروڼو ته هغه هم ستا بچي دي، ستا وروڼه دي، ستا بچي دي، نو هغوی ته څه پیغام ورکوې؟ نو بس موږ دوی ته دا وایو چې یاره بس دوی باندې لږ لاس راکېږي، اوس دم د لاسۍ کې دی په جبلیلي کې پروت دی نن سبا ICC کمپنۍ کې د ده دغه کار شوی دی که نه، نو بس دغه ورته سوال د مینت دی چې موږ په ده باندې لاس کېږدي او دې راله لږ ډاډ کړي. د ده جنید نوم دی، جنید نوم یې دی، جي لسمه پورې د تعلیم هم کړی دی. او د هغه نمبر تاسو سره شته؟ د هغه نمبر خو چې موږ سره شته، دلته به راوالو د دې کس نه راولي، موږ سره خو موبایل نشته چې دا په دغه موبایل او د ګاونډیانو کاروي چې نه بیا راوالو وله. ها ملګرو دغه نمبر په سکرین باندې تاسو وینئ همدا د هغې هلک نمبر دی، ده سره رابطه وکړئ او ده ته لږ ورنږدې شئ، د دغې پلار په خاطر، د دغې مور په خاطر، واړه وروڼه دي د هغوی په خاطر. ګرانو کتونکو دا د جنید رور دی کشر، دا به تاسو وینئ ټول به تقریبا یا د 300 یا د 400 دغه پاپړ او چپس او دغه بسکټ مسکټ راوړي، دغه لاره کې ورته ناست دی، دغه خرڅوي. دې وخت کې په دغه حالاتو کې به یو کس چې روک شي یا هغه ځای ته لاړ شي هلته بېزړه شي او دونه لکونه روپۍ په هغه ولګي او بیا د هغې د روڼو حالات دا وي. د ګل شانتې ماشوم دی یقینا چې ډیره سخته وي، ډیره زیاته سخته وي، نو خامخا دغه ویډیو شیر کړئ. خامخا هلته چې موږ کوم پښتانه اورئ په دوبۍ کې چې کوم پښتانه موږ اورئ نو خامخا دغه وټساپ نمبر دی، په دغه وټساپ نمبر باندې هغوی سره رابطه وکړه، د دې ماشومانو په خاطر
د یو بوډۍ مور په خاطر د یو بوډا پلار په خاطر هغې سره خامخا رابطه وکړئ. دغه نمبر چې پې کوم چلیږي دغه د هغوی نمبر دی، د هغې هلک نمبر دی، جنید یې نوم دی، جنید یې نوم دی. او په کومه کمپنۍ کې کار کوي؟ ICC کمپنۍ کې جی. او دا کم ځای کې ده؟ جبلیلی کې دی جی. جبلیلی کې دا ACC کمپنۍ دا، جنید یې نوم دی. او دا نمبر یې په دغه سکرین باندې دی، په دغه نمبر باندې هغې سره رابطه وکړئ او ورشئ د خپل رور په حیث، د یو دوست په حیث، د یو مسلمان په حیث، د یو پښتون په حیث هغه سره خپل کومک او ملګرتیا وکړئ او هغه له دلاسه ورکړئ، هغه له زړه ورکړئ، هغه له ډاډ ورکړئ چې هغه دغلته که فرض که رام شي نو دغه 2.5 لکه 3 لکه روپۍ قرضه یې وله کړې ده، اوس که رام شي دغه قرضه به هم ترې خلک غواړي او بیا د دغه کور دغه حالات به هم په دغه شانتې وي. بلکې زه خو به ده ووایم چې د دغې قرضې لپاره به بیا غریبانان دغه کور خرڅوي. تاسو ته به مې یو ځل بیا ګزارش وي چې دغه ویډیو هم شیر کړئ او بیا هلته چې کوم خلک اوسي هغه خلک هغه له خامخا ورشي. ډېره مننه. محمود جان عمرزی د اجازت غواړي د لوی الله په امان.